د یو ځای نه تګ او بل کور ته تګ دا ډېر زیات مشکل کار دی. زه د ضلع پېښور د مسلم لیگ ضلع پېښور د مرکزي کونسل د صوبایي کونسل مسلم لیگ نه استعفا ورکوم او دا ورلېږم چې دا تاسو چېرته ښایسته تکړه سړي له ورکړئ. اسلامي مولانا فضل الرحمن زنده‌باد حمد النواز زنده‌باد حمد النواز زنده‌باد. دا ان شاء الله الذي دلته چې راکم بزرګان راغلي دي دا دلته کم علماء کرام راغلي دي. زه د ډېر غریب کور غریب خاندان د غریب کلي سره تعلق لرم والحمدلله الحمدلله څوک به داسې ونه وایي مسلم لیګیان. انجینر امیر مقام صاحب زموږ دپاره ډېر محترم دی. میاں نواز شریف زما دپاره ډېر محترم دی. د دې ملک دپاره ډېر محترم دی. خو داسې به څوک ونه وایي الحمدلله چې په 22 کاله کې د سنبهان مې نه د سټوډنټ لایف نه داسې به څوک ونه وایي الحمدلله. او 20 کاله انجینر امیر مقام صاحب هم داسې ونه وایي چې رحم دل یا د یو روپۍ وږې یا د یو نوکری وږې. دې خاندان باندې الحمدلله د یو نوکری خبره نشي کولی. د 1 لک روپو د یو 50 روپو داغ نشي لګولی. او دلته چې دا کوم کریم مسلم لیگ دی پېښور کې د دې ناصر خان ګواه دی کاغه رئیس خان صاحب دی کاغه کاری ظاهر صاحب دی کاغه حاجی صفت الله صاحب دی کاغه حاجی نیاز احمد صاحب دی کاغه کامران صدیق صاحب دی کاغه دا وحید ناظم صاحب دی کاغه فهیم ناظم دی الله وبخي کاغه ارباب جانداد MPA سابق MPA صاحب دی کاغه فضل الهی MPA صاحب دی کاغه محمود جان ډیپټي سپیکر صاحب دی. دوستانو مشرانو دا ټول د مسلم لیگ ته راغلي بیا تللي دا ټول ستاسو دې خادم کړي. خو د بدقسمتۍ نه چې په یو ځای کې د چا عزت هر ځل ټکراویږي نو ډېر سوچ بچار سره دوستانو عزیزانو یو ځل دیوال سره لګول بیا دیوال سره لګول بیا دیوال سره لګول بیا دیوال سره لګول. والله چې نن به امیر مقام صاحب د هغه کور والا به م خفوي د هغه زامن به م خفوي د هغه ټول خلک به خفوي. والله دا درته دویم چې دا ټول خلک به م دغو دا رور والا سینه په سینه څوکیداري کړې ده سینه په سینه یو غاړه ورکړې ده د هغه خدمت ته د هغه هر یو که چا د امیر مقام په غلط الفاظ نومه مخفتی دی د نواز شریف په غلط الفاظ نومه مخفتی دی. مونږ پې ځان والی دی خو مونږ د هغه جواب کړی دی. زه حکومت نه روان یم ټوله دنیا وایي چې د بلانک حکومت له روان دی. زه حکومت یمت نه روان یم خو یو داسې قافلې له روان یم د دې دعوت ماته په سر سترګو قبول دی. داسې یو قافلې له روان یم چې له حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب داسې قافلې له روان یم. نعره تکبیر نعره تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام. په خدای قسم چې انشاءالله دا به ده دې له به وینه ورکوو او دا جنډه به کور په کور رسوو او دا بیرغ به کور ته رسوو او انشاءالله داسې به انشاءالله کار به هم کېږي د دنیا کار به هم کېږي د آخرت کار به هم کېږي او د دې دنیا د پهچان به هم کېږي او دا بیرغ او د حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه پیغام به کور ته رسوو انشاءالله داسې مونږ لکه داسې ځای له نه یو روان چې ګینې یو کور نه بل کور ته ځو او هغه به داسې کور چې یاره یو بل شان کور الحمدلله 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 ثم الحمدلله. ټول علماء کرام دي سهار مونځ جمع سره د ماسخوتن مونځ جمع سره
او ان شاء الله کارونه چې د سړی کې ساه وي ساه یو سړی ژوندی وي کار به څنګه نه کېږي یو سړی ژوندی وي هغه به کردار ولي هغه به کار څنګه نه شي کولی ان شاء الله العظیم زه بېګا په ټول چا سره په ټلیفون که چا سره رابطه نه شي د باقي نه کور کور ته ځم نو به داسې کار نه دی دوستانو عزیزانو دلته به مولانا فضل الرحمن صاحب راځي راځي به که نه به راځي دلته به مولانا فضل الرحمن صاحب راځي انشاءالله زموږ د عالمي لیډر به انشاءالله ستاسو دې غریبخانې ته راځي مروضو مدخل به دخیو ته به چې دلته رالو نو دا ستاسو دا د ټولو بادت خیلو مدخلو کږي ولې کور دی مروضو کور دی دا اجره دا دې ټول بادر کلي اچر کور دی مولانا فضل الرحمن صاحب زمونږ د عالمي لیډر دی چې کله فلسطین باندې صدقه راغله هغه ټولو نه مخکې زمونږ عالمي لیډر هلته راغلو مونږ دوستانو عزیزانو زما خاندان زما دا مدخلو باندې خیلو مروضو مشرانو ما داسې غلطه فیصله نه ده کړې چې زه چېرته بل خوا ته یم بل خلکو له ما ستاسو دپاره د دیندارۍ خبره خوښه کړې ده ما د دې کار خو الحمدلله مونږ تاسو له کوو انشاءالله مونږ تاسو له کوو زه 4 میاشتو ته تلم پروردګار دې مونږ ټول 4 میاشتو کې قبول مونږ د پروردګار ټول د الیکشن نه پس 4 میاشتو له بوتلی ډېر معذرت سره یا ډېر بې انتها معذرت سره چې یو سړی یار دومره دغه کي چې شپه ورځ زه د دلي جنرال سکرټري یم زه د مسلم لیګ د دلي جنرال سکرټریشن نه استعفا ورکړم موجوده د چیر داخلي چیر یو سړی دا ورله به د سوشل میډیا په ذریعه باندې دا هغې له تحفه ورکړم چې هغې تاسو د خپله خدا ښه په عزت سره شاله ورکړي او زه دا چې دا کم تاسو له دا جرګه درته قبوله ده که نه ده قبوله تاسو ووایئ د بادت خیل د مدخیلو د کږې ولې د مروضو د بادر کلي خلکو زما مشرو دا جرګه درته قبوله ده که نه ده قبوله دا د علماء کرامو جرګه او د مشرانو جرګه راغلې ته ورته قبوله ده که نه ده قبوله قبوله ده که انشاءالله بیا به دې کې شمولیت کوو انشاءالله او کور به کوو ټول به شمولیت کوو که نه کوو ریاستونه اوچت کوي چې ټول به شمولیت کوو که نه به کوو موږ سره دې ده کې د بادت خیلو نه مدخلو نه قونسلران د هغې له به ځو یو کور له به ځو انشاءالله او انشاءالله ټول به هغې ته په هغه ځای کې چې د هغې عزت چې د هغې له به ځو انشاءالله د هغې سره به موږ شمول هلته به هغې خپل ځای کې به شامل انشاءالله ټول سلای ودرېږه چې دغې ټول ودرېږه چې هلته موږ ټوله قافله چې موږ د جماعت اسلام کې د شمولیت اعلان کوو انشاءالله چې کوو که انشاءالله الله دې الله دې ستاسو دین دې نو اخر جزاک الله